الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. مخیاتونو کی د نعمتونو تذکره وا انعاماتو عمومی انعامات تی نه خلقو راشی خبره خامخا تاسو اومنئ ځکه تاسو باندې د الله احسانات دي دیزی کې وس خطاب خاص ته رستو د خطاب عام نه آلته کې ویلي ټول خلقو یا ایها الناس دلته یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل تذکرہ کوي اول رس خبرې شی وي په دې آیتونو کې د يهوديانو سبد خصلتونم ذکر کوي بیا ورپسې د مؤمنانو خاص صفاتونه ذکر کوي په مقابله د دغه يهوديانو د دې بدو خصلتونو کې بیا برستو د یا بنی اسرائیل نا مستقل خطابات شروع شي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل یاد کئی نعمت زما مخی ویلو یوازی دو ذکر کولو خبر ندا بلکہ مفسرین وی یاد کئی مطلب دا شکریہ ادا کئی نو یا بنی اسرائیل اشکروا نعمتی التی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل شکریہ ادا کئی زما د نعمت آغا چی ما انعام کرلے تاسو باندے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ نو پورا کئی وعد زما نو پورا بکم وعد استاسو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ او خاص زمان او یری گئی ما چې تاسو سره کم لوس کړل نه هغه پوره کړئ نو تاسو سره چې ما کم لوس کړل نو زبا هغه پوره کم اوفو بعهدی پوره کړئ وعده زما ما چې تاسو سره کم لوس کړل اول کې ته ویلو الست بربکم او ولې تاسو رب نه ټول وی یې ولې نه دانګي دا زمونږه تبلیغیان وی چې کله مونږه لا اله الا الله اوه نو پدې کې مونږه اقرار کو د الله سره چې الله استا حکمونه به منم او محمد رسول الله استا د پیغمبر په طریقې باندې خپل ژوند تیروم دا مونږه لوز کړل اقرار کړل نو دا لوز او اقرار چې کوم لا اله الا الله محمد رسول الله کی من کړل وای دا پوره کړي نو ورپسې وای اوف بعهدکم نو پوره وکم وعده تاسو سره چې ما کوم لوز کړل هغه پوره کم قران کریم کې زیب زیبانی داغه تذکرہ کوي لکه مخ کې وې فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون چا چې خبر او من الله تابعداري زما د هدایت وکړه نو بیا په نسیر یې نو غمجن کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیره معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس شاہ تناستے ویا غلام
اے بچیا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے بچیا تا ته دا پته ده چې دا الله حق په بندګانو څه دی نو د بندګانو حق په الله باندې څه دی. او ورته وایي الله ورسول اعلم. ما ته پته نشته الله او د الله رسول ته پته. مطلب دا دی چې پیغمبر ته پته نو ما ته به وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل حق العباد حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. دا الله حق په بندگانو باندې دا دی چې دا الله بندگی وکړي، الله به یو مني، دا الله سره به څوک نه شریکي. دا اولنې حق دا الله په بندگانو باندې دی. نو بیا د بندگانو حق په الله باندې مشتي چې هغه دم رضان ستړی کړل، خبره من الله، توحید من الله، د شرک نه ځان ساتل، بندگی کړل، عبادتونه کړلی. نو الله يعذبه الله يعذبه چې الله رب العزت دلا دا بندو بیا په عذابای نه، الله يعذبهم چې دی بیا دی عذاب نور کوي بلکې معافی وتو کی، بخنه وتو کی. نو الله دلته کې وایي اوفو بعهدی پورا کوي وعده زما لوز پورا کوي، زما وعده پورا کوي. او اوفی بعهدکم نو پورا وکم وعده ستاسو سره چې کوم لوز شوی دی د جنت شوی دی د الله د رضا شوی دی ناغه به تاسو د پاره پورا کم. او اولنې دا چې ته به پورا کېږه، ته به د الله حق ادا کړي اول. نو ستا سره چې کوم لوز شوی دی نه وروستو دی نا برست پورا کی. نو یا فرحبن نو خاص زمان ہو یریگئی. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. نو اس ترغیب ورکی ایمان تا، ایمان راوڑی تصدیق وگئی دا آغا سچ نازل کرلی ما قرآن نازل کرلی نو دی قرآن تصدیق وگئی دی ایمان راوڑی. مصدقا لما معکم دا تصدیق کون کے دی دا آغا سچ استاسو سر دی. بنی اسرائیل ته وی او استاد سره مخکینی کتابونه دي، غړ کتابونه، تورات هم دی، انجیل هم دی، زبور هم دی، ټول تاسو کې راغلي. بنی اسرائیل کې تورات ته نو په موسی علیہ السلام باندې، نو د موسی علیہ السلام نه لګروستو داود علیہ السلام دی، هغه باندې زبور راغله. نو بیا آخر کې عیسی علیہ السلام دے، نا باندې انجیل راغله. نا ټول بنی اسرائیل هغې ته وایي صحیفې هم راغلي. نو صحیفې سره راغلي موسی علیہ السلام باندې، او سره راغلي مخکې ابراهیم علیہ السلام باندې. نو لس په یو باندې او 13 په بل باندې. نو شیس علیہ السلام ما راغلی شپیتو، نو شپیتو او 13 او لس سل دغه شوي. نام مخکینی دی، ابراهیم علیہ السلام مخکینی دی. نو دا لس صحیفه خو موسی علیہ السلام ما راغلی کنه، نو لس صحیفی دی او یو غټ کتاب دی بنی اسرائیل کې راغلی. نو ایمان راوړی په هغه څه چې ما نازل کړلی، ما چې کوم نازل کړلی قرآن می نازل کړلی، تصدیق کوونکی دا هغه څه چې ستاسو سره دی. دا قرآن کریم تصدیق کوي چې او تورات حقو، انجیل حقو، زبور حقو. قرآن کریم دا هغې تصدیق کوي. د درې واړه خو نومونه اخلي، او مخکینی کتابونه دي، صحیفې دي، نو د هغې تذکره هغه نه میلاویږي. قرآن کریم کې هم نشتی چې 100 په چا باندې نازل شي دي.
خو بعضې سه روایات میلاویږي چې هغې کې ما ووې بعضې مفسرینو ذکر کړلی صورت فاطر کې چې موسی علیہ السلام باندې څو صحیفې دي قرآن کریم کې خدای صحف ابراهیم و موسی د شیس علیہ السلام نوم پکې هم نشتی نو د دوه پیغمبرانو نومونه پکې چې دې باندې صحیفې راغلي نو شیس علیہ السلام نور روایتونو کې بیا میلاوي نو ایمان راوړئ په هغه څه چې ما نازل کړلې تصدیق کوونکي د هغه څه چې ستاسو سره دي دا کتاب قرآن کریم تصدیق کوونکي د هغه څه چې ستاسو سره دي ولا تکونوا اول کافر به او مه کېږئ تاسو اول انکار کوونکي په دې د قرآن کریم نه اول انکار کوونکي مه جوړېږئ ولا تکونوا اول کافر به او مه کېږئ تاسو اول انکار کوونکي په توحید باندې توحید نه چرته انکاریان نشئ یو خبر راځي اسی په ذهن کې چې اول ما جوړېږي نو دویم جوړ شي خیر دی نه ولا تکونوا اول کافر به نو چا ویلي ما کېږئ تاسو مثل اول کافر به اول د انکار کوونکو بشان ما جوړېږئ اول چې چا انکار کړلی او تم انکار کې نو ته د هغه په شانتي کېږي ولې هغه ته خو پته نشتی تا ته پته ده که نه باندې خلکو نور جوابونه کړلي ولا تکونوا اول کافر به او مه کېږئ تاسو اول انکار کوونکي په دې باندې تر اوسه پورې تاسو لګیا وئ تصدیق یو کاو د خپل کتاب او کله دا ده چې تصدیق یو کاو د دې پیغمبر هم خو چې کله راغی نو تاسو د انکار شروع کو نو اول انکار کوونکي مه جوړېږئ که نه اول خو تا تصدیق کاو وس انکار کوونکو بشان کېږي ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا او ما اخلئ په آیاتونو زما باندې قیمت لږ ولا تشتروا او ما اخلئ په آیاتونو باندې زما په آیاتونو باندې مطلب زما د آیاتونو په پرېښودو باندې قیمت لږ دا خبره مه کوه دا آیاتونه پکې مه وایه زه به تاله پیسې در کوم تنخوا به دله مقرر کم میاشت کې به دله دومره پیسې در کوم ادا کېږي ملا ته وایي مسلمان ته وایي ته پکې دا بعضې خبرې دا مه کوه موږ به تاله پیسې در کو دا به در کو دا به در کو ګاډی به در کو تاله به پروٹوکول بدل درکو طالبا باڈی گارڈ درکو طالبا مدرسم جوړو کو وغیرہ وغیرہ دا کلا کلا دا باسی دسی دا سکیږي دا قرآن کریم دا خبره پکې نه کوي ګوره کله د جهاد خبره راشي د جهاد دا خبره ته لری کا نو غلام احمد قادیانی راغې هغه ته وی ناغله پیسې ورکړي هغه ډېر څه ورکړو وی چې دا جهاد دا خبره د مسلمانانو نه ختم شي هغه اعلان وکړو هغه وی اے مومنو چھوڑ دو جہاد کا خیال اسلام میں حرام ہے قتل و قتال قتل و قتال حرام دے تا خبر ادا لیکن آلتا کہ جہاد آغا قتل و قتال تا نوئی لیکن دے لکیا دے دا خبری کینو خبر اکڑا خبر اونمن لیشوا ولی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا رستو بل پیغمبر نه منل کیږي د چا په چې مسلمانی ایمان رتی پکې نو دا بنه مني چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رسته دی بل پیغمبر راشي دا نه منل کیږي نو ولا تشتروا بیاتی ثمنا قلیلا او ما اخلی باتونو زما ما قیمت لګ یو دی داسي وي کله داسي وي مغور کوي په آیاتونو زما باندې قیمت لګ آیاتونه پرې د ترازه دنیا پسې رازه
دنیا آیاتونه د پرېښو د دنیا د غوره کړه، قرآن د پرېښو د مسلمانی د پرېښو دا او لاړې په پیسو پسې. ډېر خلک داسې شي دي چې هغه څوک عیسائی شوی دی، څوک بل څه شی شوی دی، څه دپاره؟ پیسو دپاره. لالچ پکې راغی، کله پکې د زنانو لالچ راغی، زه به ستا سره رشته وکړم خو چې ته ایمان پرېږدې، مسلمانی پرېږده، زمونږ دې ډلې ته راواوړه، د کفر ته راشه، ستا سره مونږ رشته وکړو. داسې کوي. الله وایي مه غوره کوئ په ایمان باندې زما په آیاتونو باندې قیمت لږ څه شی دی. بعضې زمونږ مخکیني مولیانو وایي 3 پاو چینو دا به ډېري، او چې 3 پاو نه لګي نو دا به سمن قلیل وي. نو ځکه به یې هلکه که دغه شي 15 پاو اخلي خیر دی، 15 پاو اخیستی شي نو څه یې 100 روپۍ 100 روپۍ پې اخیسته، دې لپاره دا خیر دی. دې نه چې کم وي نو دا به نه هلي. نه الله وایي آیاتونو باندې به سمن قلیل نه اخلي. سمن قلیل داسې شی. نو بل ځای کې الله وایي قل متاع الدنیا قلیل، ورته وایه د دې دنیا دا ساز و سامان چې څومره هر څه چې دا ټول لږ دي. نو چې کله ویلی کېږي او په آیاتونو زما باندې سمن قلیل ما اخلئ، نو هلته بل طرف ته خبر راځي مقابل کې مفهوم مخالف راځي، وایي چې سمن قلیل ما اخله، که ډېر درته میلاویږي نو واخله. نو الزامی جواب بدای ټیک ده واخله، خو څو چې سمن قلیل درته میلاویږي نو نه بخلې. مطلب دا که ټوله دنیا د دې ساز و سامان هر څه درکوي نو ماخله، دا سمن قلیل دی. او که د دې دنیا او د دې دنیا نه پسې څه له پاسه درکوي نو بیا واخله خیر دی. دا به الزامي جوابي. د دې نه خو نه ټوله دنیا ورکولی شي او نه د دنیا نه زیات ورکولی شي، دومره خو بس طاقت نشتی ګر چې نشتی. نو مطلب دا دی چې هېڅکله به نه اخلې. زما د آیتونو مقابله کې به پیسې نه اخلې، مال به نه اخلې، دولت به نه اخلې، دنیا به نه اخلې، ښځه به نه اخلې. بعضې کله ښځه هم داسې کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو انما الاعمال بالنیات، د اعمالو د اورمدار په نیت باندې دی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، چا چې هجرت کاو د الله د پاره د الله د رسول د پاره نو د هغه هجرت د الله او د الله د رسول د پاره دی. ومن كانت هجرته الى امرأة الى دنیا یصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیه. چا چې هجرت کاو د دنیا د پاره چې ته په دنیا میلاو شي، دنیا به ورته ورسي، او امرأة یا ښځې د پاره یتزوجها چې دی به سره چې هلته کې لاړ نو هجرت یې وکړو، ملک یې پرېښو، کلی یې پرېښو، څه دپاره؟ د ښځې دپاره. نو ښځه به ورته میلاو شي لیکن هجرت یې د هغې دپاره شو، د الله دپاره نه دی. ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، او ما اخلئ مه غوره کوئ په آیاتونو زما باندې قیمت لږ. نور ځایونو کې راځي الله د مؤمنانو په صفت کې وایي مؤمن هغه سړی دی چې د الله په آیاتونو باندې پیسې نه اخلي. څومره چې ویل کېږي ډېرې قصې دلته دنیا کې کېږي. خلک لګیا دي ختمونه کوي، که هغه قاري کوي، که هغه عام خلک کوي، په مړو پسې ختمونه کوي، په هغې باندې پیسې اخلي. نو علما لیکي چې دا ناروا دي، دا دي د ګناه کارو کو. نو ورپسې وایي زمونږ د فقه غټ کتاب دی، هغه وایي المعطي الاخذ والمعطي کلاهما آثمان، ورکون کې اغستون کې دواړه ګناهګار دي. نه یو وایي ما پاره وې ختم مې وکړو، بل وایي ما ولا پیاله چای ورکو. نو هغه وایي اغستون کې هم ګناهګار دی، ورکون کې هم ګناهګار دی. د ټول لاس شد که موږ چې څه وکړو دا یو مړی پسې بخلي او ګناه پسې بخیزو، ګناه خو نه بخلی کېږي.
نیک اعمال یو سړی کوي او دا ما پلان کی ته بخلې د دې ثواب یا الله پلان کی ته ورسه دا رسی، لیکن یو سړی ګناو کی نو ګنا نه بخلې کی ډمه دا هغه وګړې دا مجلس جوړ کو غانا بجانه وې وې دا ما پلان کی روح ته بخلې دا نه بخلې کی ښا تا دا ثواب کار غونډه کړي ګناه کار دی کړل چې ګناه کار دی کړي ګنا نه بخلې کی ولا تزر وازره وزر اخرى سو وې زما په غاړه وې نیم دغم نکی ته دې شي کوا ګناه به زما په غاړه نکی ولا تشتروا بیاتی سما قلیلا ویا فتقون او خاص زمانه ویریږي چابل چالی کلی وی غټ علماء کې رازی مولا علی قاری رحمت الله علیه دا غټ علماء دي هغه لیکلي وی قران کریم باندې اغستو پځه چې زم مردارا هغه راکاګم هغه باندې پیسې واخلم دا ماته زیاته خوخه ده د دینا چې ز په قران ویم آیاتونه ویم او باغی پیسې والم مردار راکو دي خدي وي ويا فتقوا خان زمانه يرګي ولا تلبسوا الحق بالباطل اما ګډ ور کوي حق د باطل سره وتكتموا الحق ام پټوي حق لره وانتم تعلمون او حال دا د چې تاسو پوهیږئ دا داغي بد خصلتونو یو پیاتونو باندې پیسې به اغستي احکامات به بدلول یو سړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې بعض خلکو بدای کېدې چې پیسې واغلي او څه خبره مسله بدله کی نو یو پیری یو خزوا داغې نوم فاطمه مخزومیه قبیله وا نو داغې خزوا غلا یو کړه غلا په ثابت ده اقرار شته گواهان پشتی فیصله صدا شرعی فیصله دا السارق والسارقه فقطعوا ايديهما غلاګر سړی او غلاګر خزینه لاس کټ کړي وس فیصله خو د شریعت دغه دا لاس کټ کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې لاس کټ کړي وس خلق جو پی کېږي دا خو بیا موږ قیامت پورې دا یادېږو لکه څنګه چې یادېږي فاطمه مخزومیه غلای کړوا غلای بو غلای کړوا نو شرم ده ثابت قبیله په شرمېږي دا به یادېږي نو چې دا بچي بل سزا دی ورکی ډبل تاوان دیوالی سمره تاوان اخلي امر دیوالی خو چې دا لاس کټکول ته پاتش سو به سفارشو کی د چا وس نه کېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تاسو دې کې لګوډې پکې کېږي او کوي پکې سنرمي پکې او کوي نه کېدا خبره چا نشو کوله چاوي اسامه ابن زید اغا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیات محبوب دی کې دې شي چې دا خبره ومني اپ سراغه وسنګ راغله ویجی دا دې معاملې کې راغله هغه وخا اتشفع فی حد من حدود الله آیت دا الله په حدونو کې دا الله چې کومه سزاګانې مقرر کړلې پاغه کې ته ما ته سفارش کې خلک راجم کړو او یو خطبه وې ورپسې پکې دا وې چې لو كانت فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم سرقت لقطعت يدها دې نه خو بل خبره نشو کېده کدا غلا فاطمه د محمد صلی الله علیه وسلم غلا کړی وې فاطمه غلا کړی وې چا د پیغمبر لور دا کاغه غلا کړی وې نو داغه لاس به کټکاو دې باندې بل خبره بیا خطر ونه خبر اخلاص شو او دا خبره مسلمانان چې هغه وخت کې کامیابو په ترقیو داغي وجم داوا چې خطا پورته بګینشتي خپل پردې بګینشتي او غټ او کچ پکې نشتي او چې کم صدی عقبې د هر چا د پاره وي دا رومنا یو جاسوس راغلو دا مسلمانان ولې دومره په ترقی روان دي ناغه سو خو وېس
واپس چلاړ هغه خپل بادشاہ ته رپورټ پیش کړي هغه وی رأيت الناس ما دا خلق داسې ولیدو چې باللیل رهبان و بالنهار فرسان د شپې عبادتونه کوي او د ورځې په اسونو باندې سینه اچولی او جنگونه کوي جهاد کوي یو دا خبره وکړه دویمه داوی چې قانون دې ته داسې منظور ده و ان سرقا ابن امیر ان قطعوه و ان زنا رجموه که د دې د امیر زوی د دې د بادشاہ زوی کاغه غلاو کی نو داغه نم لاس کټ کوي کاغه بدکاریو کی نو کانو باندې سنگسارای او چې دې خلک دي چې دې کې غټ او کچ نشتی خپل او پر دې پکې نشتی او چې کم قانون دی د الله طرف نه هغه اٹل نو د دې مخ وهل ګران کار دی دې مخ نه والے کی ناغي سره چې کله بیا جنگ شو ناغي په مخ نه را پیدل وې ملک فتح شو نو ولا تلبس نداد ولا تشتروا بیاتی ثمنا قلیلا ما خلی پاتون زمامه قیمت لگ نو دا قصه وا دین اغا دین اسلام هغه د چا لپاره نه دی چې هغه لپاره به دین پرې دی قران به پرې دی پیغمبر طریقه به پرې دی سنت به پرې دی نه هغه باندې عمل کې تلبیس حق د باطل سره ګډوډ کول حق د باطل سره دا من کوي دا بعضی خبر دي د دین اسلام د حقانیت او د يهودیت د هغه د باطل والی هغه کې دا قباحتونه پکې دي دا بد خصلتونه پکې دي الله وی دا بد خصلتونه تاسو کې چتران شي خبره ترکیږي پوره کیږي نه د قزبانی به بس کو بیا زمونږه صحیح اراده دي ان شاء الله مثل اسلام آباد او په کته باندې لاهور او ملتان وغیرہ نو بیا ان شاء الله یو هفته به چوټي بیا دې ورځ باندې ان شاء الله جمعې نورستو ان شاء الله کوشش ودا کو چې بیا بکی وایو او تاسو دا ورځې سمره چې تیریږي پکې دا هفته نو خپل معمول ورانوي ما ستن نورستو ځان لا کېنی ځان لا اړوي نور سره شي کولای نو صرف تلاوت کولای شي دا ټیم هغه د پاره دین د پاره ورکړل نو عقیده د پاره دا ټیم وباسي دقه کوي پکې او دعا کوي دا لګ سفر دی الله رب عزت خیر عافیت سره سر تورسي بل زمونږه لالا خان اپریشن کړل هغه د پاره پکې دعا وکي الله رب عزت ولا شفای کامله عاجله مستمره ورکی الله دې زر ته زرا شفا ولا ورکی الله دې جوړ کی